دا تصویر په سوشل میډیا ډیر زیات وایرل دی. غریبو کا بلاول بټو زرداری، غریبو کا بلاول بټو زرداری په خپله باندې د $200 بوټان پخپو کړي دي او په خوا کې چې کوم ماشومان ولاړ دي هغوی خپې بلخپې دي. دا غریبو کا بلاول بټو زرداری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. مخاطب یم تاسو سره د خپل نوي پیج چې نوم یې دی نوید ارماني سپیچ. یو ویډیو در سره شریک کوم ملګرو. یو ماشومه ده، هغه غوښتنه کوي. د څه غوښتنه کوي؟ دا ویډیو لږه د زړه په غوږونو باندې واورئ او سوچ وکړئ چې د دې ملک به اخر څه کېږي. ویډیو وګورئ، بیا سره نورې خبرې کوم. ¿Su nombre es Julia? Haya. ¿Haya? ¿Tú boleh jadi Julia? Siapa sih jadi? Siapa ada waya? Ada siapa? Ada ceror am ada waya. Siapa kar di Julia? Rutai. ویډیو تاسو وکړه ملګرو. هغه ماشومه چې خپې بلخپې ولاړه ده، بنینې نشته په دې یخه یخنۍ کې، خو غوښتنه د څه کوي؟ غوښتنه د روټۍ کوي. وایي ماله روټۍ. ملک خلک وایي دیوالیه کېدو طرف ته روان دی. ملک دیوالیه کېدو طرف ته روان نه دی، ملک دیوالیه شو. دیوالیه وایي څه ته ملګرو؟ دې سیټ کې دا ویډیو وګورئ. دا سرکاري وړه دي. زمونږ دغه غریبانان په دغه سرکاري وړو پسې منډې وهي. ملک هم دغه شان دیوالیه کېږي چې کله ملک کې حالات خراب شي دا خلک منډې ترړې شروع کړي. د رزق په تکل کې هغوی ته رزق نه میلاویږي. هغوی بیا مجبوره شي چې هغوی بیا داسې قدم اوچت کړي چې په سرکاري ځایونو باندې ورشي، نو دا ملک بیا دیوالیه شي. په ملک کې پیسې نه وي نو ملک دیوالیه شو. نو ملک کې ګراني ده، ملک کې پیسې نشته ځکه ټول تکلیف عوامو له راغی، نو دا ملک دیوالیه شو. بیا په دې کې دغه زمونږ خویندې میندې وګورئ. زه خو ځوان جان یم، دغه کسان هغوی به لاس خپه ووهي، زور به وکړي، دغه سرکاري وړه به ترلاسه کړي، خو دغه خویندې میندې دوی به څنګه په دغه نارینهو کې زور کوي، څنګه به دغه نارینهو په منځ کې ورځي او دغه تروړه به راخلي. دې باندې لږ سوچ پکار دی. څوک دا غواړي چې زما خور لور دې د کوره وځي په سرکاري وړو پسې د منډې ترړې ووخي؟ دا مجبوري راایستې دې خلکو، مجبورۍ راایستې. یو واقع در سره شریک کومه. موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل، وایي موسی په قوم د قات را روان دی. موسی علیه السلام قوم خبر کړو، وایي په ملک باندې قات را روان دی، په قوم باندې قات را روان دی. د موسی علیه السلام قوم څه چلو کو چې څومره هم ګاونډ کې خلک وو نو هغه دیوالونه چې د یو کور او د بل کور دیوال لګېدلی و هغه دیوال کې سورې وکړو. سورې وکړو د څه دپاره؟ وایي که زما په دې ګاونډي باندې چېرته تکلیف وي نو چې هغه تکلیف ما ته وایي چې زه هغه تکلیف سر کومه. ورځې پکې ووتې، قات رانغې. موسی علیه السلام الله جل شانه ته وایي یا پروردګاره قات خو رانغې. الله جل شانه ورته فرمایي وایي موسی ستا قوم په یو بل باندې رحم وکړو، د هغه رحم د وجې ما قات رانوستو. رحم کم دی؟ نه سیاستدان په موږ باندې رحم کوي، نه موږ رحم کوو په یو بل باندې. که زه یو څیز خرڅومه نو زه رحم نه کوم. چېرې د دې سړي غریبي ده، مجبوري ده، راشه دا څیز ورله یو 2-3 روپۍ ګران ورکړه، هغه 2-3 روپۍ به زما منافع شي او ده ته به پیدا وشي. نه، نیم په نیمه په هغې کې ګټو. سیاستدان وایي سیاستدان وایي دا دروغ دی سیاست. دا خبره ولې دا خلک کوي؟ دا د خلکو ته پته ده چې دا په کومه طریقه دروغ دي. دغه سیاستدان چې موږ ته شنه باغونه وښیي بیا د هغوی درک هم نه لګي، بیا د هغوی درک نه لګي. نو آلرډي د خلکو ته پته ولګېده چې دا دروغ دي. هغه خلک چې په خېټو پسې بیا کاڼي تړلي وو د عمران خان په حکومت کې، هغه خلک چې درنې به کولې، نن هغه خلک څه شو؟ ولې درنه نه کوي؟ ولې روډونه نه بندوي؟ نو دا دروغجن نه دي. دا دروغ نه وایي چې هغه مهنګایي ورته ښکارېده او اوس مهنګایي ورته نه ښکارېدي. سیټ کې دا تصویر وګورئ. دا تصویر په سوشل میډیا ډېر زیات وایرل دی. غریبو کا بلاول بټو زرداری، غریبو کا بلاول بټو زرداری په خپله باندې د $200
بوټان په خپو کړي دي او په خوا کې چې کوم ماشومان ولاړ دي هغوی خپې بلخپې دي دا غریبو کا بلاول بټو زرداري دی دا به د غریبانانو سره د رحم معامله کوي دا د رحم معامله نشي کولی ځکه دا شومنټ دی چې رزم داسې نامتو ځوان یم چې د غریبانانو سکول ته ورغلی وم او د غریبانانو بچو سره کېناستم چېرته د خپل بچی په دغه سکول کې داخل کړی چېرته د په خپله په دغه سکول پرایمري سکول کې سبق ویلی نو رحم نشته دا سیاستدان چې د خپل جب دپاره لګیا دي د خپلو مفادو دپاره لګیا دي نن ورسره د عوام فکر نشته زما بچی د یخنۍ نه مري پیزار یې نشته بنین یې نشته بنین نه غواړي پیزار نه غواړي روټۍ غواړي خلک په روټۍ پسې حریانه دي په رزق پسې حریانه دي ملک دې حد ته راغی او نور به څه کېږي بیا د دې ملک واګې چې کوم دی نو د بل چا په لاس کې دي دغه سیاستدان دا ګوډاګي دي او مونږ څوک دي ملګرو مونږ هغه ګوډاګي هغه تماشګیر یو پړقې ورته وهو زنده‌باد او مرداباد نارې ورته وهو مونږ هغه خلک یو نو خو سیاستدان رحم کوي په دروغو باندې مونږ ته شینکي باغونه وښیي بیا پته هم نه لګي دروغ وایي دا ملک به څه ټیک شي چې زما مشر دروغ وایي زما سیاستدان دروغ وایي هغه ما دوکه کوي نو زه به د چا نه ګیله کوم په ملک کې ډېر بوره حالات روان دي او ملک دیوالیه شوی ښه کله چې دا غریبانان منډې ترړې وهي که نه نو دا ملک دیوالیه دی ملک کې پیسې نشته د عوامو دپاره څه شته نه نو دا ملک دیوالیه شوی دی تاسو څه وایې د دې ګرانۍ باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته مانوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاست او زما په دعاګانو کې هر وخت یې دی الله په امان